أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. خلق چې موږ کتاب ورکړی ده هغه کتاب داسې تلاوت کوي چې څرنګه د کتاب تلاوت کولو حق ده او که چیرې د حق ادا نه کو به دا خلق خسارې موندونکي دي. مرکبی توصیفی ول دو اجزا دي. موصوف صفت. موصوف هغه ذات چې اول ذات صفت بیانېږي او صفت خابي یا خمي ته وایي، یعنی ښه صفت یا بد صفت ته وایي. مرکبی توصیفی دو اجزا دي. موصوف صفت. موصوف هغه ذات چې د کوم ذات ول صفت بیانېږي او صفت خامي یا خوبي ته وایي. موصوف صفت دا د نکره او معرفې دوه سره راتلی سي. موصوف صفت د په مان چې لس حالاتو چې مطابقت ضروري ده. فاعل، مفعول، اضافي، واحد، تثنیه، جمع، مذکر، مؤنث، نکره، معرفه. دولسو په حالاتو چې کچیرې موصوف مذکر و نو صفت په مؤنث شي، کچیرې موصوف نکره وه نو صفت به نکره راځي، او عربي چې اول چې موصوف راځي شاته صفت راځي، او پښتو اردو چې اول موصوف راځي اول صفت راځي شاته موصوف راځي. او د هر یوې قاعدې د عربي چې یوه استثنایي د موصوف مرکب توصیفي استثناء کچیرې جمع مکسر غیره کې والا جمع و نو به د یو صفت واحد مؤنث راځي، لکه ازواج مطهرتون. ازواج دا زوج دا جمع مکسر او مطهرتون دا واحد مؤنث ده. تثنیه استثناء دا چې کچیرې د جمع مکسر غیره کې جمع راغلی و دیوه صفات به واحد مؤنث راځي، لکه ازواج مطهرتون. اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اني اعوذ. صدق الله.